رضا منم غصه نه منم هر څه منم خو په رضا منم غصه نه منم زه یم په خپله بد دماغ ستا نشه نه منم او ملک د پښتو دی نو خبرې په پښتو کې کوه ملک د پښتو دی نو خبرې په پښتو کې کوه په بله ژبه د جانانه زه یوه نه منم او ساده سړی یم په زړه سپین خبرې سپینې کوم ساده سړی یم په زړه سپین خبرې سپینې کوم هر څه چې وایې دا د وخت دی بیا ګیله نه منم او جواد همدرد سر ټیټي مې د چا کړې نه ده جواد همدرد سر ټیټي مې د چا کړې نه ده سر لګوم د رب په در بله کعبه نه منم مینوالو السلام علیکم امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې او د خدای پاک نه به دغه دعا غواړو چې الله پاک دې تاسو سره زمونږ چې دی نو روغ جوړ ساتي مینوالو نن موږ په اسمیلا کلي کې جواد همدرد صاحب ته راغلي یو جواد همدرد صاحب یو زلنده ستوری دی چې چا لیدلی دی داسې خاص نه دی ځکه چې دوی د څوک دومره خاص راغلي هم نه دي او دې پروګرامونو لمځي او باقاعده تر ډېر لرې لرې پورې ځي خو لکه هغه کسان له تلل پکار دي چې کوم ځای ته څوک رسي نه نو دا د سوشل میډیا دور دی انشاءالله موږ یو قدم اخیستی دی او امید لرم چې په دې کې به تاسو موږ سره ملګرتیا کوئ او هغه کسان له به موږ رسو چې کوم ځای له خلک نه رسي نو موږ نن راغلي اوس میلا د جواد همدرد صاحب له جواد همدرد صاحب یو ډېر ښه شاعر دی او ډېر ښه شاعري کوي نو د ده نه به نن تپوس کوو او تاسو چې دی نو د ویډیو په ذریعې به تاسو سره شیر کوو نو راځئ ځو جواد همدرد صاحب سره السلام علیکم وعلیکم السلام وکاره خیر علي ډېره مهرباني ښاد او آباد اوسې جواد همدرد صاحب څنګه یې ښه یې جي خیر دی جی بس تاسو ډېره مننه چې تاسو په دې دومره بیزي دور کې موږ دپاره ټایم راویست او دلته کې راغلی او بله خبر دا ده چې مصروفیات سیوا دي هر سړی چې دی نو په خپله منډه ترړه کې دی وخت چا سره نشته ستاسو یو جهان مننه چې تاسو زموږ خواله راغلي او موږ قیمتي ټایم راغلی ډېره مننه جواد همدرد صاحب او موږ انشاءالله چې دی دا یو سټیپ اخیستی دی او موږ به هر چا له ځانه سو او دا زه یو خپله ډیوټي کړم د پښتو دپاره د پښتو د ادب د مخکې بودو دپاره نو ملګرو راځئ جواد همدرد صاحب نه تپوس کوو چې جواد همدرد صاحب تاسو شاعري د کله نه سټارټ کړې ده کار شاعري خو ما تقریبا د بچپن نه سټارټ کړې ده کم سے کم د 52 نه زما ډېر کم عمر او زما له ګیره بریتم نو چې هغه قدرتي شی ذهن کې و نو بس د هغه وخت نه سټارټ کړې ده تر اوسه پکې داسې ټکه پکه کو بس وخت سره لیکل کو دا د ډېر لیکل مې هم نه دي کړي او چې ټایم میلاو شي فرصت راشي یو حالات داسې جوړ شي نه تنهایي جوړه شي کې بیا لیکل وکړم بس تر اوسه مننه زموږ د مینوال ته دا مو ووایه چې تاسو زیات کار چې دی نو په غزل کړی دی یا په رباعي باندې هم کړی دی چاربیت تاسو ذکر چې دی نور سید صاحب چاربیت کې ټوله دنیا پېژني نه یا تاسو چاربیت هم لیکلي دي یا بس کم دغه باندې تاسو ډېر کار کړی دی یاره جي د کار حوالې سره خبره خو دا ده چې ما خپله چاربیت هم لیکلي دي او غزل هم لیکلي دي او رباعي هم لیکلي دي زیات مې داسې پکې مزاحیه ټایپ هم لیکلي دي په معاشره هم لیکل کړي دي بس چې څه مخې له راغلي دي تقریبا لیکل مې کړي دي زیات په هر څه باندې ګوډ ډېره مننه نو زموږ مینوالو سره به نن مینوال ستاسو ټایم نه ضایع کوو د جواد صاحب نه چې دی نو څه اورو نو تاسو به زموږ مینوال ته نن څه چې دی نو پیش کوئ یاره نن سبا خو نه یو د دې ملک حالات داسې جوړو د انډیا د پاکستان چې ډېرو ملګرو تنګ کړم ما دې چې یاره د انډیا د پاکستان په باره کې لکه داسې څه ولیکه نو حالات داسې جوړ شوي چې د جنگ حالاتو او حملې پکې وشوې په بارډر زمونږ هم نقصان شوی دی او د هغې ډېر کړی نو بس ما هغه حالات او هر څه چې کوم مخې ته کړل په هغې مې د انډیا او د پاکستان باره کې لکه یو دغه لیکلي دی یو رباعي غونته د غزل هم ته جوړولی شي بس لږ لیکل مې کړي دي دا به درته ووایم مننه نو بالکل ټایم نه ضایع کوو او غواړو چې تاسو مینوالو سره دا شیر کې ډېره مهرباني حاجي هغه دی وی زه پاکستان ته انډیای مودي زه پاکستان ته انډیای مودي او ما سره خدای دی او ته تنهایی مودي زه پاکستان ته انډیای مودي ما سره خدای دی او ته تنهایی مودي او ته سوی جاز بدر شي او بیا به راشي ته سوی جاز بدر شي او بیا به راشي دا ته په کومه واوایي مودي زبردست شعر دی مینوال دی او بیا ووایه تاسو ته سوی جاز بدر شي او بیا به راشي دا ته په کومه واوایي مودي ډېر زبردست او ما سره خدای دی او ته تنهایی مودي ډېر زبردست او زمون خو اصل ژوند د مرګ نه پس دی بالکل بېشک زمون خو اصل ژوند د مرګ نه پس دی
ته نه د دین نه د دنیای مودي ډېر زبردست او ما سره خدای دی او ته تنهای مودي. بیا وایي چې د پاکستان جذبې د ښې ولیدې د پاکستان جذبې د ښې ولیدې ځکه خو داسې وارخطای مودي او ما سره خدای دی او ته تنهای مودي. بیا کسر دی جي چې جواد همدرده ځان له کار مه ګوره. زبردست جواد همدرد وایي ځان له کار مه ګوره منګه ځوانان او ته بوډای مودي. ډېر زبردست ډېر او ما زبردست سره خدای دی او ته تنهای مودي. ډېر زبردست ډېر زبردست. دا تاسو چې دی نو د همدرد صاحب نه دا ډېر زبردست رباعي به ورته ووایي یا هر څه ورته ویلی شي د انډیا ته یو قسم د پیغام او خاص کر مودي ته. نو جواد صاحب د مودي دپاره بل هم یو نظم لیکلی دی او هغه هم چې دی نو غواړو چې تاسو سره شریک کړو، تاسو نه ډېر خوندونه والي. جواد صاحب حاجي بل مې د دې جنګ حوالې سره هم دې باره کې یو شی لیکلی دی، هغه داسې دی چې جنگ دې الله نه کړي خو که جوړ شکار به ووینې. زبردست. جنگ دې الله نه کړي خو که جوړ شکار به ووینې او دا به درته ښیم مودي خپل ټرتار به ووینې. واه واه ډېر زبردست ډېر زبردست. بیا وایي یا مودي دا وره چې کلار د مسلمانه شه، یا مودي دا وره چې کلار د مسلمانه شه، دا کم چې دې بد وکړو بس په دې باندې ستومانه شه. زبردست. کني سټ به دې مات کو د ایمان گزار به ووینې او دا به درته ښیم مودي خپل ټرتار به ووینې. زبردست زبردست. بیا بله کړه ده تا چې 3 جازونه پاکستان باندې را پرېښودو، تا چې 3 جازونه پاکستان باندې را پرېښودو، دا یوم نشانه کو دا دوم درله کېښودو. نو نوم د جنګ وانخلې کني دا درزار به ووینې او دا به درته ښیم مودي خپل ټرتار به ووینې. ډېر زبردست ډېر زبردست. بیا د دو یو بالاکوټ باندې 12 جازونه راغلي، هغې باره کې دا وره دا کتاب ستا 12 جازونه بالاکوټ باندې راغلي وو، ستا 12 جازونه بالاکوټ باندې راغلي وو، یو مړ پکې کارغو باقي بوټي شڼېدلي وو. زبردست. نو والله که ته خادمن شي د کارغه زار به ووینې دا به درته ښیم مودي خپل ټرتار به ووینې. دا بیا ووایه دا بیا. ستا 12 جازونه بالاکوټ باندې راغلي وو، یو مړ پکې کارغه شو باقي بوټي شڼېدلي وو، نو والله که ته خادمن شي د کارغه زار به ووینې او دا به درته ښیم مودي خپل ټرتار به ووینې. زبردست زبردست. بل ستا آرمي زه اورم چې د یرې استعفا ورکوي، ستا آرمي زه اورم چې د یرې استعفا ورکوي، زما هر یو پوجي په خپله خاوره باندې سا ورکوي. نو زمونږ د میزایلو او د شپېلو پړکار به ووینې او دا به درته ښیم مودي خپل ټرتار به ووینې. بله کړه ده جي چې ډیپو دې شه تبا د اسلحې او 30 دې مړي شو، ډیپو دې شه تبا د اسلحې او 30 دې مړي شو، والله که د کافرو په وجلو باندې ستړي شو. نو لبه به انډیا کو وردا انګار به ووینې او دا به درته ښیم مودي خپل ټرتار به ووینې. ډېر زبردست. بل کسر دی یو کاره وي زمونږ نه موږ امریکا نه اسرائیل نه انډیا منو، نه موږ امریکا نه اسرائیل نه انډیا منو، موږ جواد همدرد بس یو حکم د الله منو، موږ سره ایمان دی او د ایمان هتیار به ووینې او دا به درته ښیم مودي خپل ټرتار به ووینې. ډېر زبردست ډېر زبردست. دغه شی مې لیکلی و، امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي. بالکل مینوالو تاسو د جواد صاحب چې دی نو د یو خوندور او ډېر زبردست چې دی نو د خاص کر انډیا ته مودي ته چې دی نو ډېر زبردست پیغام ورکړی او په انډیا کې مورو چې پښتانه شته نو هغه پښتنو ته دا خواسته چې دا د مودي ته ورسي او دا آینده چې دی نو بیا داسې سوچ ومني چې موږ په پاکستان باندې حمله وکړو ځکه چې دلته پښتون قوم دی، پښتون قوم چې نه د حمله دا ځان له کار کتلی. نو راځئ د جواد صاحب طرف ته بیا ځو او یو غزل به ترېنه ووایو، دا خو د ملک په حوالې سره باندې یا داسې ولسي او نظم چې دی نو هغه به تاسو ته وړاندې کوو. مینوالو جواد صاحب ستاسو ټایم نه ضایع کوو، جواد صاحب نه چې دی نو یو بل غزل رباعي به ترېنه اورو. نو راځئ چې جواد طرف ته لړ شو او تاسو ته خبرې یو دغه روان دي. وقار بھائی دا پښتانه چې دي نو هر مصیبت او هر تکلیف چې جوړیږي کمګین چې جوړیږي نو دا زیاتر پښتنو ته جوړیږي. د پښتو دغه باندې ما داسې یو رباعي لیکلې ده، دا به د مینوالو ته پیش کړم. وی راحت به کله راشي عمر په لټون تیریږي، راحت به کله راشي عمر په لټون تیریږي، هر مصیبت او هر سخت په پښتون تیریږي. ډېر زبردست. او خدایا انصاف د ملک څه شو امن چرته لاړو، خدایا انصاف د ملک څه شو امن چرته لاړو، هر یو بادشاه لکه په شانې د کارون تیریږي. او دغه اغیار او رقیبان مې خیله نه ورکوي، دغه اغیار او رقیبان مې خیله نه ورکوي، پشته جانان کې بې جانانه مې ژوندون تیریږي.
او زما باغچې وطن خو د سرو زرو ډک دی زما باغچې وطن خو د سرو زرو ډک دی په موږ غریبو پکې هسې په تاون تېرېږي او جواد همدرد د ښو خلکو عزت پاتې نه شو جواد همدرد د ښو خلکو عزت پاتې نه شو څومره چې غل وي د هغه عمره په سکون تېرېږي ډېر زبردست دې پسې یو غزل به درته ووایم وي ما لټوله اومې نه مونته په چا کې نه وه ما لټوله اومې نه مونته په چا کې نه وه ستا نه به څه وکړم ګیله چې مینه تا کې نه وه او ته د دولت په نشه مست پشي او ما به پرېږدې ته د دولت په نشه مست پشي او ما به پرېږدې ته د دولت په نشه مست پشي او ما به پرېږدې دا خو مې هېڅکله په خیال او تمنا کې نه وه ستا نه به څه وکړم ګیله چې مینه تا کې نه وه او ما ویلې هېڅ نه غواړم نور خو لږ په مینه ګوره ما ویلې هېڅ نه غواړم نور خو لږ په مینه ګوره دغه خبره مې د خوږ اشنا رضا کې نه وه او ملګرو خیر دې ګرم پې نه یم که مې ونه ګټو ملګرو خیر دې ګرم پې نه یم که مې ونه ګټو د زړه بازي وه په تیارو کې په رڼا کې نه وه او ستا نه به څه وکړم ګیله چې مینه تا کې نه وه دې پسې کسر دی چې جواد همدرده چې تا غوښتی یم او حاصل دې نه کړم جواد همدرده چې تا غوښتی یم حاصل دې نه کړم زما په خیال جوړې جذبه دې په دعا کې نه وه او ستا نه به څه وکړم ګیله چې مینه تا کې نه وه ډېره مننه او والسلام ډېر زبردست ډېره مننه مینوالو تاسو چې دی نو جواد همدرد صاحب شاعري واورېده امید لرم چې تاسو به ترې ښه خوندونه اخیستي مینوالو موږ به دغه شان چې دی نو نمبر په نمبر ټولو ملګرو ته ځان رسو او چې څوک هم خواهشمند دي او څوک هم مطلب هغوی ته غوښتلي نه دي نو موږ سره کنټیکټ هم کولی شئ موږ به تاسو ته چې دی نو هر ځای ته ځان را رسو او زموږ مقصد هم دا دی چې کوم ځای ته څوک نه رسي نه هلته موږ رسو تاسو به موږ د دنیا ته را مخکې کوو نو امید لرو چې تاسو به د جواد صاحب د شاعرۍ نه ډېر خوند اخیستي او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې بله هفته کې هفته پس او 10 ورځې پس به موږ د جواد صاحب چې دی نو بل پروګرام کوو او وقتاً به وقتاً به چې دی نو تاسو سره د دې شاعري وړاندې کوو نو ډېره مننه او د الله په امان